السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم مفتي صاحب، امید لرم چې ښه وو. الله مو په ایمان ښایسته کړه او مال او علم کې مو اعلی برکت واچوه. الله مو حفاظت وکړه د هر قسم شر او فساد نه. ما یو سوال لرم چې زما نه تره شته او نه مې ورور نه مې خور او پلار له مې چې کومه ځمکه میلاو ده، نو هغه اوس د ما په حساب کې راځي او زما څلور بچیان دي، یو مې لور ده. نو آیا دې لکه مثال کې طور پر مونږ خو حساب نه یې کړی، خو د پاټو حساب وي داسې واچوه چې 15 جریبه ځمکه ده. نو دې 15 جریبه ځمکه په یو حساب نه ده، یو پټی لکه صحیح لیول کې ده او د 4 جریبه لکه لوړه جواره ده، که کندې مندې دي که نه صحیح لیول نه ده. مونږ د غرونو علاقې خلک یو. نو آیا د 15 جریبه ځمکه کې مونږ څه ترتیب سره د خپلې لور له حصه ورکو او څه ترتیب کوون به غواړي دې باره کې؟ زه په ژوندون ورکوی شم او که مرګ نه بعد به د خپل وروڼه د خور له حصه ورکوي. موږ سره لور څومره حصه لري په دې ځمکه کې؟ پیسې ورکوی شو که هغه ځمکه به ورکوو؟ وعلیکم سلام ورحمت الله وبرکاتو. روزانه تاسو دا سوال کړی دی چې تاسو 15 جریبه ځمکه ده، 4 زامن دي، یو لور ده. په خپل ژوند باندې تاسو دا تقسیم کولی شئ او که نه شئ، نو په خپل ژوند باندې که څوک تقسیم د میراث وکړي نو دې ته میراث ته تقسیم نه ویلی کېږي، دې ته هبه ویلی کېږي. فقهای کرام فرمایي چې دې کې مساوات بیا کول پکار دی. په خپل ژوند باندې که یو انسان خپل مال تقسیمول غواړي نو د زوی او د هلک د یو شان حصه برابره کړي. البته میراث او وراثت هله جاري کېږي د انسان چې کله دا وفات شي. نو په خپل ژوند باندې که څوک دا جاري کول غواړي نو د دې ته میراث نه ویلی کېږي او ده ته هبه ویلی کېږي. باقي پاتې شول ستاسو 4 زامن او یوه لور ده، 15 جریبه ځمکه ده، نو دا هلکانو له به 2 چنده میلاوه شي او ستاسو لور ته به یوه حصه پکې میلاوه شي. بلکل د دې حصه پکې هم کېږي او دا ضروري ده خپلو خویندو له خپلو لوریانو له حصې ورکول دا ډېر ضروري ده، ځکه چې څنګه موږ مونځ فرض ګڼو، د الله حکم یې ګڼو، دغه شان د رمضان روژې فرض ګڼو، د الله حکم یې ګڼو، داسې زکات حج، نو داسې هم دا میراث خپلو خویندو لوریانو ته ورکول دا هم د الله په موږ باندې فرض دی. نو دې نه که څوک انکار وکړي خو انسان کافر کېږي او که څوک یې نه ورکوي نو دا ګناهګار دی. نو دا حق دی د اولاد د انسان سره. نو بس دا خو ډېر ښه سوچ او فکر دی، هر یو انسان ته دی الله دا سوچ او فکر ورکړي چې یاره خپل زامنو سره سره خپلو لوریانو ته هم حصې ورکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مفتي صاحب دوم سوال دا لرم چې لکه زما مور په وروڼو کې مشره خور وه او هغه اوس دا کوم وروڼه چې دي د هغه اوس بیل شوي دي. په دې کې څوک ډاکټران او څوک ډریوران او څوک څه ته بېروزګاره لکه پکې همداسې خلک نه وروڼه یې ډیوټي ویوټي نه کوي او ځینې پکې استادان دي. نو دا اوس خو بیل دي، څه موده وشوه، 8 کاله وشو تقریبا. نو د ما مور چې کومه حصه کې دا د کوم ټینګې چې وروڼه شریکو دې حد پورې خپله حصه کېږي وو او که نه اوسه پورې چې د کوم بیل دي او مال دولت یې زیات شوی چې یوازې شو دې ټیم پورې خپله حصه کېږي. دې باره کې څه وضاحت غواړم. ما تا لږ بیان مخکې اورېدلی و او لږ چې دې باره کې وضاحت وکړې نو ډېره مهرباني وي. جزاک الله خیر. تاسو دا بل سوال کړی دی ستاسو د والدې د خپلو ماماګانو نه، نو حصه هغه مال کې کېږي چې کوم د پلار نه د هلکانو ته پاتې شوي وي او هغې کې ستاسو د مور هم حصه ده، ځکه ستاسو د مور هغه وروڼه دي او کوم چې پلار نه دی ته پاتې شوي دي، نو څنګه چې پکې د زامنو حصه وه داسې پکې د لور هم حصه وه. دا حصه دا اوس هم پاتې ده او باقاعده که خو شرط پکې دا دی چې ستاسو والده
لکه د خپل پلار نه مخکې وفات شوي نه وي. که چېرې ستاسو والده د خپل پلار نه مخکې وفات شوي وي نو بیا پکې ستاسو د والدې حصه نه کېږي. او که ستاسو نیکه مخکې وفات شوی والده هم وروسته وفات شوي نو بیا پکې ستاسو حق ثابت دی. البته ستاسو حق به هله ساقط کېږي ستاسو د والدې چې دا خپل ورونو ته ابرا وکړي، بخشش یې ورته وکړي، هغې ورته حصه بېله کړي او دا ورته وایي چې ما تاسو ته بخلې ده، نو په دې صورت کې بیا تاسو خپل حق هغې ته معاف کړی دی، نو بیا دې نه رجوع نه کېږي، بیا دا د هغوی دی. او که حق یې ورته نه معاف کړی او نه ترې چا تپوس کړی نو په دې اوس هم د هغوی سره ستاسو حق کېږي. خو دومره به کېږي څومره چې هغوی له هغه وخت کې د پلار نه پاتې شوي او دا اوس چې دومره دوی څه ګټلي دي نو دا د دوی خپلې دي، دې کې ستاسو ورسره حصه نشته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مفتي صاحب منه یو مسله ویره شوې وه. مسله دا وه چې زما چې کوم والد صاحب ده هغه یو ده، لکه بل ورور یې نشته، خو د هغه یو یو خور یې مړه ده او 2 خویندې ژوندي دي. نو آیا هغې ځمکې کې د ده د خویندو حصه شته او کومه چې مړه ده هغې حصه شته ده او که ختم ده او که لور له میلاویږي؟ نو دې باره کې وضاحت کول چې لکه پلار خو مې ګونګی دی نه پوهېږي، نو لکه زه یو زوی یم، ما خپله ورونه خویندې نشته. نو دا یو مسایل نه پاتې و. الله اجازه خیر درکړي او مسجونه مو 3 شولو، خو بهرحال مونږ باندې بوج ده او تاسو زمونږ مشران یو، مونږ تاسو نه وضاحت تپوس کوو. الله اجازه خیر درکړي. دې باره کې بیا تاسو څه وایئ؟ دا پلار مې کومې خویندې دي دوی سره به څه کوو د حصې په باره کې د جایداد؟ تاسو دا بل سوال هم کړی دی چې ستاسو د والد صاحب 2 خویندې دي، د هغوی حصه نو کومه یو خو چې وفات شوي ده، که هغه د خپل پلار نه مخکې وفات شوي د هغې خو بیا حصه نه کېږي، او که د خپل پلار نه وروسته وفات شوي د هغې د زامنو هم حصه تاسو سره کېږي، او دا کومه چې ژوندۍ ده د دې حصه هم ستاسو پلار سره کېږي، او بالکل دا شرعي حق دی د دوی او دا نه ساقط کېږي. په که چېرې دا ستاسو ترور اوس وفات هم شي بیا به هم د هغه د بچو ستاسو د نیکه په مال کې تاسو سره حصه څنګه چې ستا نیکه دی ستا د پلار دی د هغه د مور پلار دی، نو په دې طریقې سره دا وراثت ویم دی ته چې دا نسل در نسل منتقل کېږي. نو په مرګ سره د یو انسان په مرګ سره دا نه ساقط کېږي، خو په هغه وخت کې ساقط کېږي چې کله زوی او لور د پلار نه مخکې مړه شي نو هغه بیا ساقط شي. که پلار او لکه زوی او لور د پلار نه مخکې نه مړه او پلار یې مخکې مړ شي نو دا بیا دا وراثت د دوی نه ساقط کېږي. البته په یو صورت کې دا ساقط کېږي چې کله ستاسو دا تریندې ستا دې پلار ته بخشش وکړي چې یاره وروره ما تاله دا سیس چې کوم زما تا سره کوم ځمکه کېږي وراثت کې دا ما تا ته وبخه ما تا ته معاف کړه زه تا نه خپله حصه نه اخلم، نو دا بخشش دی دې ته هبه وایي، نو بیا د دوی حق ساقط کېږي په دې صورت سره چې هغې له تاسو بیل کوي او هغې ووایي چې یاره بس زه نه اخلم، او که دا خبره نه وي نو بیا د هغې حق موجود دی. ما پرون په دې باندې حوالې هم درلېږلې وې فتاوی محمودیه په حوالې سره چې د یو انسان د نه ورکولو سره د حق نه ساقط کېږي.